السلام علیکم ناظرین، زبا شاخان یم او تاسو ګورئ زمونږه یوټیوب چینل. زمونږ د نننۍ بیان موضوع ده د قیامت ورځ. دا بیان یو نوجوان عالم دی چې هغه به تاسو د شیخ ابو حسان اسواتی په نوم پیژنئ. دا بیان هغې کړی دی. نو دا بیان چې دی نو دا اورېده پکار دي او د دې موضوع ده د قیامت ورځ. د قیامت ورځ 50,000 کاله وي او دا دومره اوږده ورځ چې ده نو دا په موږ خامخا راتلونکې ده. د دې لپاره څه د عمل تیاري پکار ده، ګناهونه پرېښوده پکار دي. دا د قرآن او د صحیح حدیثونو ثابت خبره ده چې دا ورځ به ډېره اوږده وي، 50,000 کاله وي. دا چې 50,000 کاله نو دا به ولې 50,000 کاله وي؟ د هغې وجه دا ده الله رب العالمین هغه په دې هر څه باندې خبر دی، که مخکې څه شوي دي او که وروسته څه راتلونکي دي. نو په دې کې حکمت دا ده چې دا به 50,000 کاله ورځ ځکه دومره اوږده وي چې په دې کې به د انسانانو او د جناتو یعنې د پیریانو عملونه تللی کېږي او حساب کتاب به پوره کېږي. دا حساب کتاب به ځکه پوره کېږي چې د دې د ذرې عمل که نیکي ده او که بدي ده دا به تللی کېږي او دې عملونو له به الله پاک یو جسم ورکوي او دا به په تله کې ږدي. نیکي به یو طرف ته او بدي به بل طرف ته. نو د آدم علیه السلام صلات وسلام نه واخله تر قیامته پورې څومره انسانان چې راغلي دا به څومره ډېر انسانان دي. دا د دې صرف شمار الله رب العالمین ته معلوم دی. څه انسان داسې نشته چې دا شمار وکړی شي او د هغې نه زیات جنات دي، پیریان دي چې د دې دومره انسانانو او د دې دومره مخلوقاتو حساب کتاب کېږي په دغه ورځ او بیا د ذرې عمره فرق پکې هم نه وي. نو ته په دې خبره پوه شه چې دا ورځ ځکه الله پاک دومره اوږده منتخب کړله. په دې به د دې مخلوقاتو د 2 قسم مخلوقات چې دي یعنې پیریان او انسانان د دې څه به حساب و کتاب کېږي، ځکه دا دومره اوږده ده. نو راځئ چې د دې شیخ ابو حسان اسواتی دا بیان واورو. صحیح شو، زه یې هم اورم او تاسو یې هم واورئ. انانو پلارې اما ترى ما نحن فيه، ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي. الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع کړي. خلک تنګ شوي دي، نو هغه به څه وایي؟ نفسي زما سره د خپل ځان غم دی. الله اکبر. تاسو لاړ شئ په چا پسې؟ تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام، په نوح علیه السلام پسې. د الله ولنی پیغمبر دی، ځمکې ته لیږلی شوی دی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې. نوح علیه السلام به وایي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، دا د الله خاص ملګری دی. الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم د الله خاص ملګری دی. خلک به ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیمه ته د الله خاص ملګری یې، په موږ باندې سخته ډېره شوې ده، که ته الله ته ووایي چې حساب وکړي زموږ سره. هغه به ورته وایي زما سره د خپل ځان غم دی. په موسی علیه السلام پسې لاړ شئ، د ده سره الله ډایرک خبرې کړي دي. وکلم الله موسی تکلیما. الله په قرآن کې وایي ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي. خلک وایي ای موسی تا سره خو الله خبرې کړي. الله ته ووایه چې سپارش وکړه چې زموږ دپاره د حساب کتاب شروع کړي. موسی علیه السلام به وایي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی. د چا سره د طاقت دی چې الله سره خبرې وکړي؟ یو حدیث کې راځي دا پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی. نن زموږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چې ته دومره غضب کې نه و. موږ نشو ویلو الله ته. تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې.
عیسی علیہ السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی هغه ته خبره وکړي خلک به لاړ شي عیسی علیہ السلام ته به وایي ای عیسی موږ باندې سخته ډېره شوې ده دې خپل رب ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي هغه به ورته وایي نفسي نفسي زما سره د خپل ځان غم دی تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشته الله په سورة النبأ کې سوي يوم يقوم الروح والملائكة صفا الله وي په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړي په ارض محشر باندې ملایک به هم ولاړي ټولو به صفونه جوړ کړي لا يتكلمون الله وي چا کې به طاقت نه چې ما سره خبرې وکړي الله اکبر عیسی علیہ السلام به وي لاړ شي په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې دا د الله اخرنی پیغمبر دی دا د اولنو د اخرنو سردار دی د دې دپاره الله راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې حمدونه ثناګانې بیا به ورته الله وایي یا محمد محمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو څه وې یا الله وایي حساب شروع کا دا خلک تنګ شوي دي هغه به ډېر ناشنا وخي بیا الله وی وجاء ربك والملك صفا صفا باغ ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب نه راشي دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي نه نه حساب کتاب له به الله سبحانه وتعالی په خپل راشي ځکه الله وی وأشرقت الأرض بنور ربها الله وی په هغه ورځ به دا ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي الله به راشي حساب کتاب به شروع شي حدیث کې راځي وی هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کېږي هر انسان ته به اواز کېږي وإذا الوحوش حشرت سورة التکویر کې دی الله به څاروي هم راجمع کړي په هغه ورځ یو حدیث کې راځي یو روایت کې وایي دا څاروي او زناور به شاته ولاړي دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یاره نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده نن خو د دوی سره حساب کتاب دی ښه دا زناور به دا وایي دا څاروي به دا وایي هر انسان ته به اواز کېږي او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي اواز کېدو والی نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی او اواز به داسې کېږي زه تا ته دا ویمه لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي غرونه یې په انسان باندې ځیږ شي غرونه یې په انسان باندې ځیږ شي دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا اواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله ځان دې تیار کړي الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي چې کله زما او ستا په باره کې داسې ویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي الله وایي د ده نمبر دی نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو او چې الله حدیث کې راځي ما منكم من احد الا ويكلمه ربه پتاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي الله به ډایرکټ خبرې کوي لیس بینه وبین عبده ترجمان زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي زه تا ته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه وځو ما ورته الله پسې څه به وړو د الله مخې ته دا ټک خطا اعمال به وړو دا بې وخته منځونه به وړو دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي څه به کوو په هغه ورځ او بیا چې عمل نامې تقسیمیږي الله اکبر
هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمېږي. چاته چې عملنامه په ښي لاس کې ورکړې شو کامیاب دی، چاته چې په ګس لاس کې ورکړې شو تباه دی. سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی. سوی الله زیر ته ذکر کومه فاما من اوتي کتابه بیمینه، چاته چې عملنامه ورکړې شي په ښي لاس باندې. الله دې موږ ته عملنامې په ښي لاس راکړي. چې چاته عملنامه په ښي لاس ورکړې شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه، دی به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه، خوشحاله به